أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګراني مینوالو، زم ستاسو ورو تاسو قربان لیک زمان امن ټي وي سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دغه ټیم کې ولاړم د اکبرپور په سیمه کې ډیسټریکټ نوشهره کې راځي نمبر 2 سکول دی او څنګه چې تاسو ته پته ده چې امتحانونه شوي دي، امتحانونو نه بعد ریزلټ وي. نو ریزلټ نن د نمبر 2 سکول دی موږ راغلو. په سوشل میډیا باندې یو گردش دی، یو تصویر وایرل شوی دی چې په لاسو سکولونو کې یو ماشوم چې کوم دی، یعنی د یو سکول ماشوم د هغه پوزیشن هغه شته فرست پوزیشن نشته دی او هغه په نمبر 2 سکول کې ده. نو نن مونږ هغه ماشوم سره به خبرې هم کوو، استادانو سره به خبرې کوو چې دای موږ سره خپل خیالات شریک کی او د دې سکول حواله سره تاسو سره مونږ هم د دې اکټیویټیز شریک کوو. نو موږ سره اوسئ تاسو. قدرمنو دغه ټیم کې ما سره هغه ماشوم ولاړه ده چې اچھا نن سبا په سوشل میډیا په فیسبوک باندې یو تصویر وایرل شوی دی چې په لاسو سکولونو کې صرف یو سکول او بیا یو ماشوم سکول ټاپ کړی دی. نو خبرې به کوم ما سره دغه ټیم کې هغه ماشوم ولاړه ده نمبر 2 سکول سټوډنټس ته. نو نامه د څه د ماشوم دا راته ملایکه وی ملایکه نوم د تاسو د کومې علاقې مطلب د اکبرپور تازه ګل غړی والد صاحب څه کار کوي؟ فروټو کار کوي، یعنی مزدوري کوي. داسې مزدوري کوي. نو څنګه سمې څه سوي چې دا تاسو نن چې کوم د پوزیشن هغه شته دی چرته خیال کې دی چې د پوزیشن لمګنه بس توکو لګي دا مهنت وکړو؟ اجي لکه مهنت هغه سیله تاسو ته الله درکا. اجي سبا جوړیږي چې لوي شي نو په جون کې د څه خیال لږه سبا جوړیږي ما ډاکټر به جوړیږي. کور سایت نسنګ وسایل شته چې ډاکټر به جوړ شي کنه. مطلب مې دا چې لکه تاسو چې زما والد صاحب فروټ خرڅي نو په ډاکټرۍ باندې کوم خرچه راځي، آیا د تاسو والد صاحب بدا برداشت کی کنه؟ برداشت کولی شي. په میډیکل باندې سم خرچه ډیر راځي. کله څوک ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ویلات د دارو کې تعلیمي دارو کې نستر وی کړه خص کولونه له کومه سکالرشپ راکو زه به مخ کې خپل تعلیم جاری وساتم. په دې وجه باندې زما راتلونکي جن روښانه شي. ماشاءالله تاسو ډاکټر ته جوړیږئ او تاسو چې کوم خواهش ته تاسو یو چیرې ایجوکیشن ډپارټمنټ کې د سوکوي منسٹر وي هغه د سپورټ دی کی زما د چې دنو دا وایم چې یو خلاص جوړ شي چې تاسو د سکالرشپ ملو شو، تاسو مخکې ډاکټر جوړ شي، خپل جن په روخانه کې تاسو صحیح ده. او دا راته وای چې امیو ابو دي چې دنو سوې خوشاله دي ګره؟ اجي خوشاله دي. دا ټیم ټول اکبرپور تاسو ګوري کنه، د اکبرپور د لپاره تاسو دا یو نوم روخانه کړی دی. نو د اکبرپور خلکو ته څه میسج ورکړي؟ زه خپل استادانو شکر ادا کوم او د اکبرپور د مشرانو شکر ادا کوم. مهرباني، الله دې کامیاب کړي. قدرمن دا ټیم کې مولانا عابد الرحمن صاحب را سره ولاړ دی، سکول ټیچر دی. خبرې به کوم سره چې د کمی سیمې نه تعلق ساتي او بیا خپل خیالات به موږ سره شریکي. د ریزلټ ورځ ده نو ماشومان ماشاءالله ډېر خوشاله دي. یقینا چې استادان به هم خوشاله ول چې ریزلټ ډېر خراله نو سمې سوي او ډېر خشته مخصوص اوجي
دا موږ غواړو چې تعلیمي میدان کې د ماشوم په مخ باندې خندا سي ګوجي دا وخت څنګه خندا او څنګه خندا ده جی دا خوشحالي هر ټیم پکار ده جی خو په دې کې جی ګیلی دي شوبې دي جی چې هغه موږ ته په تعلیمي میدان کې حل شنو موږ به استادان ډېر خوشاله شي یعنی مطلب دا چې د کمی زیاتې شته کمی زیاتې شته جی غټه کمی زیاتې هغه کمی دا چې ماشوم سکول ته پابندۍ سره ناراضي جی ماشومونه ګیله دي جی دا اوس د 15 شپږ ورځې مخکې خبره ده یو پیرنټ رالو نو هغه یو ماشوم د زما د میسویم کلاس کې دی ویره دار ته پته نه چې سویم کلاس کې دی خو دونه مو ته پته نشته دا خو د والدینو ذمہواری دا والدینو ذمہواری ده نو چې کم از کم استاد څنګه ماشوم سره ته خواري کوي چې دا سي پلار ته پوس کوي چې بچی نه سکول ته تللی وي سړي زده کړی دی هومورک ته کړی مطلب دا چې د شپې ډایری چې کول پکار دی نو دا شوبه ده چې پابندۍ سره سکول ته راځي ان شاء الله نو خلک وایي چې سرکاري ادارې د کې کار نه کیږي د کې نو الحمدلله تاسو را شو ګورئ چې دلته څنګه کار کیږي زم چې داسې په پرایویټ کې کار نه کیږي یعنی مطلب دا د 2024 دی کنه 2024 کې سرکاري ادارې اوس هغه نه دي چې بالکل نو الحمدلله موږ په چینه سره وایو چې سرکاري ادارې ته تاسو را شو ګورئ چې استاد څنګه خواري او مهنت کوي نو داسې په پرایویټ ټیچر هم نه کوي خو الته ګورئ پابندیان نه دي ماشوم پابندۍ سره سکول ته راځي ډایری چک کیږي هومورک کوي نو دا پاور طاقت چې کوم دی پیرنټس خپل کور کې وساتي او ماشوم په خپل ټیم سره پابندۍ سره را لګي او چټي نه کوي نو ان شاء الله بیا ګورئ چې ماشوم نه ډېر غټ سړی وځي ان شاء الله سم میسج څور کوي خپل غونډه میسج خپل غونډه پیغام کپري سکول کې څه کمی وي داسې د ماشومان علاوه فرنیچر کم وي داسې کمرې کمی وي کنه مثال بلډینګ ډېر زوړ دی تعمیر کول غواړي دوباره د کې مرمت کول غواړي دا څه ځین کې څه دي تاسو جی موږ ته خو په ګرمۍ کې ډېر غټه مسلې چې بجلی لاړه شي لاندې مسره د درې کمرې دی بالکل کې تیاری وي بیا تنگ دی جی نو چې کوم اس کوم له برا کې یو د درې کمرې جوړ شوي نو دا ډېر خيجي دا یو پیغام دی جی ډېر مننه جی تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي ټایم راکو او روزه په خپل باندې د مسول تراله بالکل تاسو څنګه ویل چې د ریزلټ ورځ ده او زموږ سکول والا چې ماشومان دي نو خو غریب دي خو کمزوري دي خو خپل محدود وسایل کې مونږه کوشش کړی چې د سره ښه کار وکړو او ښه مهنت وسره وکړو او ریزلټ خراب شي نو زموږ سکول کمپوزیشن راغلی دی هغه ټاپ دی ټول سکولونو کې زموږ ټاپ پوزیشن راغلی دی او زه خوشحاله پدې یم چې دې کې کوم ټاپر ده هغه زما د کلاس ماشومه ده یعنی زه هغه بیل زما سټوډنټ ده یعنی دا ایسا اردو اسلامیات انګلیش ټول ته ما ټیچ کړی دي زه دا ټیچر یم نو زه په دې باندې حساب سره ډبل خوشاله یم چې یو خو زموږ سکول کامیابی ده لکه مطلب دا چې تاسو چې کوم هغه خواري کړی و نو هغه په ځای راځي جی بالکل دغه شان تاسو به اوسه ویلي چې زموږ هر یو ګورنمنت ادارې کې څه مسایل وي نو زموږ کوم اداره ده یعنی کوم سکول دی ایته مسایل دا چې لکه موږ ته سی پی د فند راځي فند حساب چې یاره د فند را لګي نو موږ به سره کار په سکول کې کوو سره ماشومان باندې انویسټ کوو نو موږ دا حکومت نه یا د سوشل ورکرز دي یا ایجوکیشن ولا دي د موږ دا ډیماند دي چې سره موږ سره راځي دې موږ سره امداد کوي سم اخري څه پیغام ورکوي په دې صدا سم میسج وی یا څه خبره وي چې هغه زموږ د امن ټي وي په شیشه باندې تاسو شریک کول وړي دا ټیم ټول د اکبرپورې یا د اکبرپورې نه علاوه چې څومره د ویډیو چلیږي زموږ د اواز زموږ د غږ زی تر هغه پورې تاسو څه ویل غواړئ زما د ینګ جنریشن ته خاص کل د پیرنټس دا اپیل دی چې خپل ماشومان باندې چې دی هغه د معمولی غور کی او خپل ماشومان د موبایل نه او فضول گیمونو نه وساتي او تعلیم طرف ته رجوع. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې په دانه لنډ ټایم کې تاسو رالی او بل دا چې ماشاءالله دا ځل زمونږ سکول چې کوم دی 13 ځل 5 کې چې کوم دی امتحانونو کې زمونږ 100% ریزلټ راغلی او دا ځل زمونږ د سکول یو ماشومه دا هغه په ټولو سکولونو کې لس سکولونو کې تقریبا ټاپ کړی دی نو ملایکه چې کومه دا هغه ډېر غریب کورنۍ نه تعلق لري او موږ دا غواړو چې د دې په وثاقت باندې چې کوم دی تاسو د ماشومې سره داسې سکالرشپ یا چې کوم دی د دې لپاره اعلان وشي نو پرون خو ماته چې کوم دی جانداد صاحب برینګ کړی و چې موږ ولا خپل خیبر سکول کې ولا سکالرشپ او د دې لپاره چې کوم دی اعلان کوو دا د ماشومانو د یو کال خواري وي مهنتي وي نو په دغه غرض باندې چې کوم دی مونږ کوشش کوو چې د دې حوصله افزایي وشي او ماشومانو چې چا ښه پوزیشن اغشتی چې د هغې دپاره څه انعامات یا نور څه داسې مونږ خپل طرف نه چې کوم دی څه پروګرام ورته جوړ کړو داسې کار دی چې مونږ 13 ځل
تقریبا 100 ماشومان لا همدغه ملک جنید صاحب نور مرګري زموږ ندیم مرګري د موږ سره ارزل تعاون کوي د دې په تعاون یو 100 ماشومان لا چې کوم ډیر غریب وو ایله کاپیان ورکړي وي او موږ وایو چې دغه رنګ موږ سره یو داسې ان جی اوز یا یو تنظیم دغه شي او په خپل لاس باندې دی همدغه غریبانو ماشومان لا چې کوم د کاپیانو یا نور امداد کوي نو بس دغه زموږ خواهش ته نور زموږ څه پکې نشته دا سه تاسو سټوډنټس په وی چې هغه نن سبا په پلیټ فارم باندې وي او دا نن چې کوم ماشومان دي خپل سټوډنټس ته طالب علم ته ست میسج ورکوي څه پیغام ورکوي ولې چې زموږ ګورو زموږ تاسو سټوډنټس کې زموږ په ټیم کې هم یو ولاړ دی دا ټیم کې نو تاسو څه ویل غواړئ؟ الحمدلله زما خو چې کوم ځای داسې تعلیمي تقریبا زما 30 کاله سرویس شو 31 روان دي چې کوم ځای ته زونو ټول خلک عزت کوي په ایمانداري ډیپټي کړي دا نو زه هر ځای کې زمونږ سټوډنټان شته دي په بانک کې شته دي په انجینرینګ کې شته دي ډاکټران شته دي ماشاءالله مونږ ډیر مطمئن یو خپل تعلیمي قدرمن څنګه چې تاسو پروګرام وکړو ماشومې سره خبرې شوې استادانو سره خبرې شوې ریزلټ ماشاءالله ډېر ښکلی ریزلټ و د سکول والي سره دغه ټایم کې تاسو د فوټیج کې هم موږ وکړه چې هغه کې مختلف گیمز لپاره ماشومان هم تیار کړي ماشومان په مخونو باندې خندا هم ول چې هغه پاس شوی دی ریزلټ ډېر ښه راغلی قدرمن پروګرام راغونډم پتی هله باندې چې تاسو به لکه د همیشه په شان موږ دعاګانې کوو موږ تاسو لکه د همیشه په شان دعاګانې کوو د خپل ځان ډېر خیال ساتي چې کوم ځای کې موسیقي خاد آباد اوسئ بریالي اوسئ